د فرعون په کور کې یو بیبي وه ماشتن د فرعون د لور ویښته به یې منظور د بادشاه د لور هیر ډریسز وه ویښته به یې ورته سمون منظور یو ورځ لګیا د هغه ماشومې ویښتې سمول ګومنځول ګومنځ یې د لاسه پرېوت د الله نوم یې واخیست چې د الله نوم یې واخیست د فرعون لور ورته وایي دا تا د چا نوم واخیست وایي دا زمونږ رب دی موږ د هغه نوم یې واخیست زمونږ رب دی الله دی ولې زما پلار ستا رب نه دی وایي نه زمونږ رب خو بل څوک دی چې موږ چا پیدا کړي وی دا ټول خلق خو زما پلار ته رب وایي او ته وایې چې د بل څوک رب دی دا خو د عجیبه خبره پلار نه راغله پلار ته یې وایي بابا جانه دا ښځه خو داسې څه خبرې کوي وی روی غواړي وی ستا رب څوک دی وی زما رب موسی و هارون چې د موسی او د هارون رب دی هغه زما وی ته خو زما خریز کې زما په کور کې او ته وایې زه ځان ته رب وایم دا ټول خلک ما ته رب وایي او ته وایې چې رب بل څوک زما دقه ایمان وی ته د دې د انجام نه خبر یې یا ورته وایي فقض ما انت قاض چې څه دې خوښه یې هغه وکړه ته به ما سره څه وکړې کوونکي خو هغه رب دی پولیس یې راوغوښتل وایي دې ښځې له سزا ورکړه د فرعون عجیبه سزاګانې خطرناکې سزاګانې د دنیا په تاریخ کې خطرناکې سزاګانې دا د فرعون په ژوند نن سبا هغه سزاګانې خلک فالو کوي او هغې باندې عمل کوي چې چا له سخته سزا ورکوي دا د فرعون ایجاد کرده دي سمینونه او په لاسو خپو یې وله میخونه وو لاس وی دا دین دې پرېږده دا ته چې کومه کلمه وایې یا دا کوم د الله نوم اخلې د الله نوم مه اخلې د هغې یو په خوله باندې حقه ده یو الله د هغې یو ماشوم بچی فرعون حکم وکړ هغه بچی وله راولې په سینه وله کېږي په سینې ورته کېنوه ورته یې ویلي دا ماشوم دی په دې سینه باندې ذبح کوم دا د خپلې خبرې نه واوره وی نه فقض ما انت قاض څه چې دې خوښه یې هغه وکړه کسانو ته یې وي دا ماشوم ورته په دې سینه باندې ذبح هغې ورته په سینه باندې ذبح تاسو ووایئ دا انسان دومره تکلیف برداشت کول خلک خپل تکلیف برداشت کولی شي خو د اولاد تکلیف نشي برداشت کولی او بیا یو زنانه کمزورې ذات خو الله چې چا د زړه کې ایمان واچوي الله وایي هدایت زما لاس کې دا هدایت بیا څوک اغوښتي نشي ورته یې وی واوړه د دې خبرې وی نه وړم ما یو ځل کلمه ویلې ده او زه مسلمانه شوې یم بس اوس دې را سره څه کولی شي پولیسو ته یې وی بله سزا ماران او لړمانان یې پرې راپرېښول هغه ماران او لړمانان هغه ساتلي وو د دې لپاره چې خلکو له ورته سزا ورکړي ماران لړمانان راغلي د دې په بدن باندې یو میږي چې موږ وخوري موږ څومره ټوکونه ستن هم داسې دوته کې لاړې څومره تکلیف محسوسوي
ماران او لړمانان ورته شروع شو ټپونه یې ورکول او خوړل هغې سره وفات شو فرعون چې وکتل چې بس مړ کور ته راغی کوم سړی چې بادري وکړي نو بیا کور ته راشي ښځې ته خپله بادري ښکاره کړي چې ما خو نن داسې وکړه فرعون ډېر مغرور او متکبره کور ته راغی آسیې بیبي ته وایي هغه ښځه چې هغې زمان د علاوه بل چا ته الله وایي هغې له مې داسې داسې سزاګانې مني آسیه بیبي ورته غوسه دومره ظلم خلک کوي دومره ظلم کوه چې دی برداشت کولی شي الله به دې غرق کړي د دې بدلې به دنه الله واخلي وی کوم الله وی هغه الله چې هغه رب د موسی او د هارون وی ولې ته هغه منې وی او زه هغه منم ګر کو آگ لګ گئی کور کې ورته خدای پاک مسلمانان را پیدا فرعون وی یک نشو دو شو دا خو مخکې ما وی جوړه یوه ختمه مې کړه دا خو راته خپله ښځه بلا نو وی ته دې د انجام نه خبر یې چې څه به درسره کوو کوم عمل چې مې هغې سره کړی دی د هغې نه بدتر به تا سره بې پروا نشته فقض ما انت قاض څه چې دې خوښه یې هغه وکړه د کور بار ډېر زیات غوسه لږ ساعت بار وګرځېد بیا کور ته راغی آسیه بیبي د هغه خوښه بیبي وه ډېر په ناز و نعمې پاللې وه دوباره کور ته راغی ورته یې وی واوړه د دې خبرې نه تا زما سزا نه ده لیدې وی ستا سزاګانې ما لیدي او ما د خپل رب حکم لیدلی دی چې هغه څه حکم دی ستا چې څه خوښه وکړه نن وی تا ته دا معلومه نه ده چې تا یو غریب خاندان سره تعلق ساته ته زما خوښه شو ما تاله دا دومره لوی محل جوړ کړ تاله ما عزت درکړ په دې ټول مصر په ښځو کې ته عزتمنده ښځه یې د بادشاه ښځه دا عزت تا نه ما درکړی دی اوس ته زما ناشکري کې او ته زما مخالفت کې وی چې نه سمېږي نو سزا ته تیار وی تیار سزا هم دقه وه میخونه یې وله په لاس او خپو باندې ټاکو ورته یې وی واوړه وی نه وړه وی مخکې نورې سزاګانې چا په زړه کې چې الله د ایمان هغه رڼا پیدا کړي نو هغه داسې رڼا ده چې هغه مړه کېدو والا نه ده انکار فرعون ورته وی مخکې سزاګانې وله ورکړي دې له سزا ورکړي چړې یې راواغېښتې او وی دا سرمن دې په ژوندون یې وباسي د آسیې بیبي نه سرمن په ژوندون یې شروع کړه وایستې او چې کله یې سرمن وویسته نو بیا یې ورته وی اوس پې مرچکي واچوئ نو بیا یې پې مرچکي واچوئ دا نو سخته سزا دا د فرعون سزاګانې یې مشهورې په هغه تکلیف کې په هغه سخته کې هغه وفات شو شهادت یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له معراج په شپه باندې معراج لګي بیت المقدس ته روان دي شام ته روان دي حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام وسره یو واده ته ورسېدل د هغه ځای نه داسې خوشبویانې را روان دي ډېره ښه ناشنا خوشبویي وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جبرئیل نه تپوس وکړ جبرائیل دا خوشبویانې دلته د څه شي جبرائیل امین ورته وویل وی دې ځای کې د یو بیبي قبر دی د آسیې بیبي قبر دی د فرعون ښځه چې هغې ایمان راوړي دا د هغې د قبر نه دا خوشبویانې راځي دا ټوله وادي چې ده دا خوشبویي دی دا د هغې د قبر قربانۍ یې ورکړې وې عزتمندو د دین لپاره تر قیامته پورې دغه خوشبویي به شروع وي او دا روانه
تاسو وګورئ دا دنیای کفر چې ده دا د مسلمانانو ته غوسه ده وایي قرآن مجید یې وشو توحید د قرآن مجید یې وکړو نو قرآن مجید به شلی نه خپل ګریوان خو نه شلی جامې تاوان یې کېږي قرآن به شلی هغوی چې ګوري چې د دې مسلمانانو د قرآن سره څومره مینه پخوا به چې ته په یو کلي کې په زموږ په دې کلي کې حافظ نو د عمرزو کې حافظ نو تاسو ته پته د عمرزوان یې اکثر نفتر حافظ صاحب براته دلته به ختم کو دا هغه با جوړ نه براته ارټ حافظ صاحب چې ته یو حافظ صاحب و د به ختمونه کول په ټولو عمرزو کې حافظ نو او کوونو دغه یو یاد کو او اوس حالت په هر کور کې حافظ شته الحمدلله په جمعاتونو کې ځای نشته چې حافظ پکې ختم وکړي دومره ډېر حافظان الله جوړ کړي کافر حیران دي چې موږ وایو چې دا مسلمانان ختم کو اسلام ختم کو دلته راته نور زیاتی نو دا غوسه خو مخامخ په څه باندې وباسي نو قرآن به مشلی زما پیغمبر پورې به سپکوئ زما دین پورې به سپکوئ علما به وجني چې څه وسرسي هغه به کوي الحمدلله هغه دین چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته راوړی هغه موږ خپل کړی دی موږ په هغې باندې فخر کوو هغې سره زموږ مینه ده محبت دی عشق هم دی ورسره پخوا به چې په کلي کې یو مدرسه وه په علاقه کې به مدرسه وه اوس الحمدلله کور په کور مدرسې دي مدرسة البنات مخکې به سړو چې ته علم وکړو اوس په هر کور کې عالمه پیدا شو حافظه پیدا شو نو کافر چې قرآن نشلی نو نور بس کوي ځان خو نشي شلو نو الحمدلله چې مسلمانانو دین سره مینه ده قرآن سره مینه ده پیغمبر سره مینه محبت یې دی ورسره او الله وایي ستا دغه مینه او ستا دغه محبت د دې ورسره قدر الله ډېر قدردان ذات ان الله رؤوف بالعباد الله وایي چې ته زما په دین باندې غیرت وکړي په ایمان باندې غیرت وکړي د پیغمبر په ختم نبوت باندې غیرت وکړي په قرآن په عظمت باندې غیرت وکړي الله فرمایي ستا دغه عمل دا به زه ستا د آخرت د نجات ذریعه وګرځوم په دنیا کې به زه تعوض حل کړم الحمدلله مسلمانان ترقي کوي مسلمان ولې په زوال نه دي دا یاد ساتي کافر چې څومره زور لګوي خو مسلمان به کمزوري نه کړي د مسلمان جذبه به کمزوري نه کړي الله وی ستا د عمل ما سره قدر الله وی رؤوف زه مهربان قدردان ذاتي ستا د عبادت ستا د اعمالو د دې به قدر علماء کرام د هغې یو مثال لیکي و یو ماشوم سکول ته لاړ شي استاد ورته املا ووایي ډېر ماشوم دی املا ورته ووایي هغه الفاظ غلط ولیکي استاد ورته وایي دا بیا ولیکي هغه بیا کوشش وکړي څه سم او څه غلط خو بیا غلط ولیکي په درېیم ځل ورته استاد بیا وایي خیر دی دا بیا ولیکه کېدای شي ټیک شي په درېیم ځل هغه بیا هم څه ګډ وډ ولیکي مات ګوډې ولیکي خو تاسو وګورئ په سکول کې استاد د دغسې ماشومانو له په دې مخ وله یو سټار هم جوړ کړي هغه هم ورته ټیک کي وایي بلکل ډېر ښه دې ولیکه ډېر مزېدار شاباسي هم ورته ورکړي او په کاپۍ کې ورته سټار هم جوړ کړي چې دې خوشحاله شي ماشوم دی که کمزورې دی الله پاک د او یو میندو نه مونږ باندې زیات مهربان نو که مونږ جومات ته راغلو او مونځ هم وکړو پته نشته 2 رکعاته مونږ کړل او که 3 رکعاته مونږ ته دا پته هم نه لګي چې یاره کوم صورت هم پکې ووایي ډک هم تش وکړو که تش هم ډک وکړه دا پته هم راته نشته خو بس امام پسې ولاړو مونځ هم وکړو او لاړو د جومات نه ووتو الله په موږ مهربان دی الله وی خیر دی چې دا دومره تر حالي ټول کارونه د دنیا نه پرې ښودل او زما کور ته رالي نو زه چې خپل کور ته راولم نو خپل بنده راولم ته زما بندې زه به در سره مهرباني کوم احسان وکړم
نو الله وستا دا مات ګډ عبادت دا ماته په ښه عبادت باندې قبول دی فرشتو ته الله وایي مونځ خو یو وکړو مات ګډ یې وکړو خو خیر دی د 50 د لسو مونځونو ثواب ورته ورکړي الله د لسو مونځونو ثواب ورکړي الله مهربانه ذات ان الله رؤوف بالعباد الله مهربانه قدردان ذات زموږ د عمل قدر کوي زموږ عبادت پرې ښودل نه دي موږ قضا کول نه دي د قضا کولو سزا په ټیم باندې منځل راځي د جمع اهتمام روزه نیسو ښه طریقې سره روزه کمې به شي کې پکې را ناراضي راځي ورا الله بندگان الله مهربان ذات دی الله مرحم معاملې را سره خدا دا چې عبادت پرې د الله بندگی پرې الله سره مینا محبت پیغمبر سره مینا محبت د الله کتاب سره مینا محبت جمعات سره مینا محبت د الله بندگانو سره خیر خېګړه چې څومره د وسکیږي چې هغه مې کوو ان شاء الله دغه لګ عمل دا معمولی عمل دا کمزور عمل دا دی به الله قدر کوي او الله به موږ له پوره بدل راکوي خو ایمان هم خطا نشي ایمان هم مضبوط وي او عمل سناسب ان شاء الله الله بخپل وي زستا قدردان ذاتي زمستا عمل قدر الله ټول موږ له عمل کولو توفیق راکړي او د ښه عبادت کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله سنت